د نن وخت ځوانانو کې به داسې کم ځوانان وي چې هغه مسجد ته ولاړ شي او هلته د الله جل جلاله د ویرې څخه وژاړي، الله ته وشکې توکي. داسې به کم ځوانان وي، خو افسوس زموږ ستاسې ځوانان خو ډرامو ته وشکې تووي، فلمانو ته ژاړي. یو ځوان موبایل کتی او ایټفون یې په غوږ کې و، نو د سترګو څخه یې وشکې راتویدلې. دا بل ملګری ورته راغلی، ورته ویې ویل سترګې دې ولې سرې دي، د سترګو څخه دې وشکې ولې بهیږي؟ ده ورته ویل یاره داسې د ډرامې یو کلیپ مې وکتی، ډېر غمجن و، بس د سترګو څخه مې وشکې توسوې، ما ته هم ژړا راغله. خو افسوس دغه ویش دې که چیرې تا دونه ته الله جل جلاله ته ژړلی وای، الله جل جلاله پر تا باندې د جهنم اور حرام کړی وای، الله جل جلاله به ستا ټولې ګناهونه در معاف کړي وای، الله به ته بخښلی وای که چیرې تا د غونه قدر وشکې د الله جل جلاله د ویرې څخه توی کړی وای. زموږ ستاسې ځوانان خو ډرامو ته وشکې تویوي، الله ته یو ځوان هم نه ژاړي، نه د الله د ویرې څخه یوه قطره اوښکې تویي. دی خالي د درواغو ډرامو ته خبر هم ده چې دغه ډرامې کلیپ چې ده دا په درواغو جوړ شوی ده، نومې ډرامه ده، او بیا هم دی ورته ګوري د سترګو څخه یې اوښکې تویېږي. دا ځوانان را پاته سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د امت دپاره ډېرې اوښکې توی کړي دي، د خپل د امت دپاره ډېر تکلیفونه تېر کړي دي، ډېر کوششونه یې کړي دي، امتي امتي نارې یې وهلې دي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي اوس درواغجنې ډرامې ته ژاړي، فلمو ته ژاړي. اے ځوانه راسه مسجد ته، الله ته وژاړه، د الله جل جلاله د ویرې څخه وژاړه، اوښکې توی که، پر تا به د جهنم اور حرام سي. لیکن دی چې څه کوي، ډرامې ته ګوري، هغه ډرامه کې یو غمجنه ډرامه وي، دی هغه ډرامې ته ژاړي، لیکن دی دا سوچ نه وي، په ګریوان کې نه ګوري چې زه کوم طرف ته روان یم، ما څخه ګناه نه ده سوې، له ما څخه لمونځ نه ده قضا سوی، له ما څخه د بل مسلمان زړه نه ده ازار سوی، له ما څخه درواغ نه دی ویل سوي. په خپل ګریوانو کې وګورئ، ای ځوانانو په خپل ګریوانو کې وګورئ، راسي و الله ته په سجده سه، الله ته وژاړه، الله رب العزت ډېر مهربانه ذات ته، الله دې بخشي. خو دا اوښکې د الله جل جلاله د ویرې توکه، دا ډرامو ته او فلمو ته مه تویوه. افسوس دغه ویش دې که چیرې تا دونه ته الله جل جلاله ته ژړلی وای، الله جل جلاله پر تا باندې د جهنم اور حرام کړی وای، الله جل جلاله به ستا ټولې ګناهونه در معاف کړي وای، الله به ته بخښلی وای که چیرې تا د غونه قدر وشکې د الله جل جلاله د ویرې څخه